الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد مون د صحیح نماز نبوي صلی الله علیه وسلم طریقه د صحیح حدیثو پرانا کې بیانوله. نو د نمخ کې مونږه د تعوذ او د تسمیه چې کومه طریقه واغه بیان کړه. اوس د تعوذ او د تسمیه نه پس بیا سورۃ الفاتحه لوستل دي. د سورۃ الفاتحه لوستل د امام د پارم ضروری دي، مقتدی د پاره هم ضروری دي. که یو سړی ځان نمونځ کوي سورۃ الفاتحه بلولي، کاغه نارینه کاغه زنانه، که فرض منځي سورۃ الفاتحه به پکې لولي، که نفل منځي سورۃ الفاتحه به پکې لولي، که سنت سورۃ الفاتحه به پکې لولي، او که 2 رکعات منځي او که 3 رکعات او که 4 رکعات په ټولو رکعاتونو کې به سورۃ الفاتحه لولي. اوس دی باندې حدیث واوري. اولنې حدیث چې دا د بخاری او د مسلم دی، عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څوک په مانځه کې سورۃ الفاتحه اون لولي نو لا صلات، نو داغه مونځ نشته دی، یعنی مونځ نه کیږي. دغه واضح او ښکارا معنی ده. دا د صحیح بخاری او د صحیح مسلم حدیث دی. بل حدیث واوري چې دا حدیث په مسلم کې دی، حدیث نمبر دی 395، ابو داود کې دی حدیث نمبر دی 821، ترمذی کې دی حدیث نمبر 953. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه إنا نكون وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې مونږ کوو او د په مانځه کې سورۃ الفاتحه اونلوستل، نو د دامون چې کم دی نیمګړی دی. 3 ځله دا خبر وکړو چې د مونږ پوره نه دی. نو چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته ویلي چې انا نكون وراء الامام، هر کله چې موږ په امام پسې شاته ولاړو نو موږ به بیا هم فاتحه لولو. هغه ورته ویلي اقرأ بها فی نفسک، او بیا یې ملوله په پټه باندې لوله، کنه په زړه کې په اوچت اواز باندې ملوله. نو ګوره دا ښکارا ردم دی په هغه خلکو باندې چې وای امام پسې به شاته فاتحه نه لولي. بل حدیث واورئ، دام د عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ دی، او دی حدیث کې دا مسله بالکل ښکارا ده چې كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. دا ابو داود کی حدیث تے 823 رقمی حدیث تے، ترمیزی کی حدیث تے 311 رقمی حدیث تے، او نسائی کی دی 920 رقمی حدیث دی. سند بالکل صحیح دی. عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ ہوئی چې اوزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سار جمع ورکول او موږ صحابه پسې ولاړو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې د قرات د سیدرون شو. کله چې مانځنه فارغ شو نو صحابه ونه تاسو کو چې تاسو رستو په ما پسې قرات کولو. نو موږ ورته ویل چې او اې د الله رسوله. نو نبی علیہ السلام فرمایي لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب، تاسو مکوي بیا داسي الا بفاتحه الكتاب، مگر فاتحه را پسې ګورې لولي. ولی فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها، چا چې فاتحه ونلوستل نو داغه مونږ چې کوم دی هغه نه کیږي. نو دا بالکل واضح او صحیح حدیث دی. نو مختصر دا چې که نفل منځي، که فرض منځي، که سنتي او که واجبي، که سړی په جمع ولاړي، که امامي، که مقتدي او که ځان نه منځ کوي، نارینه او که زنانه، په هر مانځه کې په هر رکعت کې د سورۃ الفاتحه لوستل ضروری دي. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.